بسم الله الرحمن الرحيم. كذا إذا مات المريض قبل أن يقضي فائتة الفطر وهو قادر عليه وجب عليه أن يوصي وليه بأداء فديتها. مخکې د فرض مز او د روژې د فدیې احکامات ذکر شول. اوس د وترو د فدیې حکم ذکر کیږي. لکه د وترو حکم چې دی دا واجب دی. وتر په هر بالغ مسلمان نارینه زنانه باندې واجب دي. نو یو سړي د وتر پاتې شنل او د دې وترو د قضا ادا کولو دته موقع ملاو شنله او د بیا هم ادا نه کړل، مرګ راغی، نو د مرګ په وخت کې به د خپل وارثانو ته وصیت کوي دغه وترو د فدیې چې ماته خو دا وتر یو وتر دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، پنځه دی، دا پاتې دي، د دې فدیه ادا کړي. نو وترو سره د ورځې شپږ مونځونه شته، پنځه فرایض شته، یو وتر یو سړي نه د یو ورځې مونځونه پاتې دي سره د وترونه، نو د ده د طرف نه به شپږ مونځونه فدیه ادا کړي. که د دوه ورځو مونځونه پاتې دي نو د ده طرف نه به 12 مونځونه فدیه ادا کړي. ځکه چې پنځه خو فرایض دي، سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او شپږم نمبر وتر، نو د شپږو مونځونو به د فدیه ادا کړي. قضا اذا مات المریض، دغه رنګ چې کله مړ شي مریض قبل ان یقضي فائتة الوتر، مخکې د قضا راګرځولو فوت شده وترونه، وهو قادر علیه، او د قدرت لرونکی په دې قضا راګرځولو باندې، وجب علیه، په د واجب دی ان یوصي چې وصیت وکړي ولیه خپل وارث ته باداء فدیتها، په ادا کولو د دې فدیې سره. والولی یخرج الفدیه من ثلث المیراث، او ولی به فدیه د درېمې حصې د میراث نه وباسي. لکه یو سړی مړ شو، د فدیې وصیت کړ دی، نو ټولو نه اول د میت د مړي تجهیز و تکفین وکړي د ده د مال نه، د ده دا مال دی، د ده د مال نه به د ده د کفن دفن انتظام کړي، د ده د قبر انتظام دی، د ده د کفن انتظام دی. ها که ورثه خپل طرف نه کوي هغه جدا خبره ده، خو که څوک خپل د طرف نه کوي نو د ده د مال نه به اول ځای انتظام کړي. دویم د ده قرض به بیا ادا کړي، قرضداري به ولټولی شي، د چا څومره قرضه د هغه به ادا شي. په درېیم نمبر کې د ده وصیت دا به نافظ کړي چې ده وصیت کړي، مثال په طور باندې زما د مال نه دومره روپۍ فلاني له ورکوي، یا د فلاني ځای فلاني له ورکوي. لکه درېیم حصې پورې وصیت جایز دی چې د مال 3 حصې شي، نو 2 حصه وارثانو ته، 2 حصې او 1 حصه وصیت ته. نو دا د فدیې دا وصیت چې دی دا هم 3 حصې پورې دی. یو سړی دی مثال په طور باندې د وصیت وکړو چې زما دومره مونځونه پاتې دي او د دې تاسو د فدیه ادا کړئ. اوس وارثانو وکتل نو دا فدیه د 3 حصې مال نه کمه ده یا 3 حصې پورې ده، دا به ادا کړي او دا ادا کول واجب دي. که چېرته دا فدیه د 3 حصې نه زیاته ده نو د ده د مال نه به 3 حصه فدیه ادا کړي، او دا زیاتي که وارثانو ادا کولو خوشحالۍ سره نو ادا دي کړي، که نه ادا کولو نو په هغو باندې واجب او ضروري نه ده. ځکه چې وصیت 3 حصې پورې جایز دی، د 3 حصې نه زیات نه دی جایز. لکه یو سړی دی دا وصیت وکړو چې زما دومره مونځونه پاتې دي یا روژې پاتې دي، د دې فدیه ادا کړي. وارثانو چې وکتل نو د ده د مونځونو یا د روژو فدیه چې ده دا 3 حصې ته رسي یا د دې نه کمه ده، د ده د مال دی چې کوم مال پرېښی دی د دې 3 حصې ته رسي یا د دې نه کمه ده، نو وارثان به د دې نه دا ادا کړي. که د 3 حصې نه زیاتې فدیې ده پاتې دي نو دا 3 حصه فدیه به ادا کړي، دا ادا کول واجب دي. دا زیاتی که دو په خوشحالۍ سره ادا کوله نو ادا به کړي، او په خوشحالۍ سره نه ادا کوله نو په دو باندې واجب، لازم او ضروري نه دي.